حدیث مبارک کې راځي وایي چې کله انسان ګناه کوي که نه ګناه نو دا فرشتې وایي الله دا ستا ډېر نافرمان دی، الله دا ډېر نافرمان دی، موږ ته اجازت راکړه چې دی موږ تباه کړو. دی سمیږي نه الله، دی سمیږي نه، موږ ته اجازت راکړه موږ یې تباه کړو. ځمکه وایي الله په ما باندې روزانه ګناهونه کوي، ما ته لږ اجازت راکړه چې زه ځان ته راوکاږم، زه ځان ته راوکاږم چې زه خو دې ځان خلاص کړمه. اسمان وایي الله ما ته اجازت وکړه زه پکې د کاڼو باران ورم، کاڼي پې برسو، کاڼي پې وروم، الله ما ته اجازت راکړه. اسمان وایي اوبه وایي الله دا ډېر نافرمان دی، ډېر ګناهونه کوي، موږ ته اجازت راکړه موږ یې غرقو ډوبه وي. الله تبارک وتعالی په جواب کې څه وایي؟ ای فرشتو، ای ځمکې، ای اسمانه، ای دریابه، که ستاسو بندۍ خو وکړئ ورسره، که ستاسو بندۍ څه چې زړه خو غواړي هغه ورسره وکړئ، خو که ستاسو بنده دی زما بندۍ نو ما ته یې پرېږدئ، زه یې معاف کومه، زه یې څه کومه؟ زه یې معاف کومه، بنده خو زما دی نو تاسو ولې دا خبرې کوئ؟ الله تبارک وتعالی دومره مهربانه ذات